السلام علیکم ډاکټر رفیق افریدی نن به مون خبره کوو د IBS بیماری حواله سره. IBS مطلب اریټیبل باول سینډروم. نورم په ساده الفاظو کې د کولمو او د معدې حساسیت ته یا چړچړاپن ته IBS یا اریټیبل باول سینډروم ویل کیږي. IBS یا اریټیبل باول سینډروم یو مریض ته یو انسان ته بسنګ پته لګي چې آیا زما IBS بیماری شته کنيشته یا چې کوم د ماته تکلیف ته آیا دا خو IBS نه ده. فرست اف آل چې کوم مریض ته خېټه کله نرمه کله سخته، مطلب کله به لوز موشن وي او کله خېټه سخته وي، کانسټیپیشن به وي، داسې مریض دی پوښي چې هغه ته د IBS بیماری کېدلی شي. دویم نمبر علامات یا دویم نمبر ساين اند سیمټم تکلیف په مریض ته دا وي چې مریض څنګه خوراک وکي، یعنی چې هر څو خوري، کاغذ کا کوي، کاغذ چای وسکي، کاغذ روټي وخوري، کاغذ فروټ وخوري، ایون نرم خوراکم کاغذ وکي، نو د هغه به واشروم ته فورن حاجت راځي، یعنی هغه به دا وایي چې زه فورن واشروم ته لاړ شم. کله چې دوی د واشروم نه فارغ شي وقتی طور غنټه نیمه غنټه 2 غنټه هغه ته سکون وي، ذهني سکون وي، خو 2 غنټه بعد چې بیا وبسکل وي یا مطلب سفود خوراک غستل وي، څنګه چې دوی خوراک وکي هغه فورن بیا چې کوم ده واشروم ته، یعنی معمولی خوراک سره هغه بیا واشروم ته ضرورت یا حاجت پیښیږي. نو چې کله داسې قسم تکلیف تاسو ته وي چې لږ خوراک وکړئ او فورن تاسو واشروم ته بار بار ناکام حاجت، یعنی تاسو وقتی طور سکون شي خو 2 غنټه بعد د لږ خوراک سره تاسو بیا واشروم ته ځئ، نو دې ته ویل کېږي اریټیبিলিټي اف چې کوم انټسټاین یا تاسو کولمې دي. دا مریض هم د IBS شکار کېدلی شي یا د مریض ته هم د IBS بیماری کېدلی شي. دریم نمبر غټ سیمټم یا غټ علامات یا مریض کې به تکلیف دا وي چې لږ خوراکو کې د غي خېټه فورن او پړسيږي، فلیچولنس راشي، ګیس ټربل راشي، مونږ وایو چې لږ خوراک مې کو خو خېټه مې بهر وروته او پړسیدا. داسې مریض ته هم IBS یا د اریټیبل باول سینډروم بیماری کېدلی شي. بعضې ټیم کې داسې پیشنټ هم ریپورټ شوي دي چې هغوی خوراک نم کوي خو بیا هم د هغوی ګیس جوړیږي، چې لږ خوراکو کې وقتي طور هغوی ته سکون راشي، بیا چې وږی شي د هغوی په نهاره ګډپ سو، یعنی مطلب دا چې په نهاره ګډه باندې هم د هغوی ګیس ټربل یا د ګیس مسله وي. دې نه علاوه په لوز موشن، یعنی چې کله خېټه نرمه وي بعضې ټایم کې دوی ته په دستونو کې یعنی په غټو بولو کې بلډ هم راځي، میوکس هم راځي. میوکس مطلب چې موږ وایو چې په ډکو مچازو کې مې بلغم راځي یا موږ وایو چې رمه زوه پکې راځي، وینه پکې راځي. نو سم ټایم د IBS مریضانو ته په ډکو مچازو کې د وینې مسله، خېټه کې درد او رمه یا زوه یا زګونه راتلل، دا هم د IBS علامات یا د IBS بیماری کېدلی شي. بلوټینګ مطلب خېټه پړسیږي، شدید او پړسیږي، ډول کی طرح خېټه او پړسیږي، شدید درد هم کېږي، کرامپینګ کېږي، د خوراک نه بعد فورن خېټه پړسېدل، دا مریض هم د IBS شکار کېدی شي. یعنی د IBS بیمار غټ علامات غټ تکلیف په هغوی ته دا وي چې هغوی هر وخت خېټه نرمه یا هر وخت خېټه سخته یا بوت، مطلب دواړې مسلې هم کېدی شي. ډکو مچازو کې وینه راتلل یا ډکو مچازو کې رمه زوه راتلل. دې نه علاوه د معمولی خوراک سره فورن واشروم ته تلل، واشروم نه چې دوی راشي وقتي طور خو سکون شي خو 2 غنټې بعد دوی ته بیا دغه تکلیف جوړ شي. دې نه علاوه د معمولی خوراک سره فورن ګیس جوړېدل، د لږ خوراک سره خېټه فورن پړسېدل، فلیچولنس ګیس، غوسه راتل، په سر درد راتل، بوج راتل، خبره هېرېدل، دا ټول ریلیټډ دي د IBS سره، اریټیبل باول سینډروم بیماری سره. اوس د علاج معالجې حواله سره، یعنی د دې مرض به موږ علاج څنګه کوو په دې باندې به خبره کوو. د IBS که موږ ته 10 مریضان راځي نو د هر مریض خپل تکلیف وي، خپل علامات وي. داسې نه ده چې IBS بیماری د چا وي د هغوی به یو شانتې تکلیف وي، نه جی. څنګه چې د نوم نه تاسو ته اندازه لګي چې اریټیبل باول سینډروم مطلب چې چړاپن، اوس وی به د IBS مریض خو د چا خېټه نرمه وي د چا سخته وي. سٹارټ کې ما تاسو ته ویل چې د بعضې مریض خېټه نرمه د بعضې سخته، بعضې ټایم کې دواړې مسلې وي، یعنی کله نرمه کله سخته. بعضې ټایم کې په ډکو مچازو کې وینه راځي، بعضې ټایم کې فلیچولنس وي، بعضې ټایم کې هغوی واشروم ته د خوراک نه بعد فورن حاجت پیښیږي. اوس وی د IBS پیشنټ خو موږ په دې کې انډیویجولي، یعنی د هر مریض انفرادیت په تور باندې، مطلب د هر مریض یو خپل ټریټمنټ جوړیږي، نه کې مطلب هر مریض له یو دوی ورکول. نو که داسې قسم پرابلم تاسو ته وي چې تاسو خېټه هر وخت نرمه وي، خېټه کې درد روچتېږي، ورسره ډک مچازو کې بلډ هم راځي، یعنی په غټو بولو کې تاسو وینه راځي، نو داسې ټایم کې تاسو مرکسال 200 دا یو بهترین میډیسن دی. دې سره به بلډ هم یعنی وینه به هم ودرېږي، درد به هم ټیک کېږي او تاسو چې کوم مستقل خېټه نرمه ده دا به هم سره ټیک کېږي.
دینه علاوه داسې مریضان چې هغوی څنګه خوراک وکړي او هغوی فورا واشروم ته ځي، یعنی د لږ خوراک نه بعد هم هغوی واشروم ته فورا ځي یا حاجت پیښیږي. ایلوس 200 د ایلوس 200 استعمال سره د واشروم فورا حاجت دا بیماری هم ټیکيږي او آی بی ایس هم ورسره ټیکيږي. داسې مریضان چې هغوی ته آی بی ایس وي، مطلب خېټه سخته وي، کانسټیپیشن وي، په میچازو باندې هغوی زور لګول وي، نو هغوی ته موږ هایدراسټس 30 الومینا 30 دا ورته استعمال کو، آی بی ایس هم ټیک شي او قبض هم ټیک شي. داسې مریضان چې د هغوی آی بی ایس بیماری وي خو هغوی خېټه پړسیږي، نه د هغوی خېټه سخته وي، نه نرم وي، نه پکې بلډ راځي، خو د هغوی د لږ خوراک نه بعد خېټه وپړسیږي وي، ګیس مې شو، په سر مې بوج شو، غوسه راځي، داسې مریضانو ته موږ لایکوپوډیم پلیویټم او دویم نمبر ریفینس 200 دا ورته استعمال کو، د هغوی آی بی ایس هم ټیک شي، د هغوی ګیس هم ټیک شي. داسې مریضان چې هغوی ته آی بی ایس وي، خېټه کې کرېمپس راځي، دردونه راځي، موږ وایو چې خېټه کې مې تاو دی، واشروم ته فورا ځي، کولوسین 200 دا کولوسین 200 استعمال سره د دوی فوري طور باندې درد هم ټیک شي او واشروم ته چې کوم حاجت راځي یا مطلب خېټه کې درد راځي، کرېمپس راځي، هغه هم ورسره ټیک شي. بعضې ټایم کې سر بود، غوسه، ګیس ټربل، خېټه نرمه کله سخته، یعنی دا ټول علامات په دې مریض کې وي. نو په داسې مریض کې بیا موږ چې کوم لیډینګ سمپټم وي، چیف چې کوم دغه کمپلینټ دي، د هغې مطابق هم د دې دویانو نه ملټیپل میډیسن سلیکټ کو او د هغوی له چې ورکو نو د هغوی ټول علامات، ټول تکلیفونه هم ټیک شي او آی بی ایس هم ټیک شي. آی بی ایس چې کې ډېر یو غټ ټاپک دی، د دې چې کوم عام سمپټم دي، یعنی جرنل سمپټمز دي، کم په دې کې تکلیفونه دي، کم په دې کې علامات دي، کم چې په دې کې غټې غټې دوايانې استعمالېږي، هغه تاسو سره مونږ شیر کړي. که تاسو ته چېرې دا قسم پرابلمز وي، دا میډیسن تاسو استعمالولی شئ، خو بیا هم په اینډ کې به زه تاسو ته د ټریټمنټ حوالې سره، د علاج معالجې حوالې سره یو خوشخبري تاسو نه وکړم چې د آی بی ایس مریضان دې بالکل نه امیده کېږي. د دې په هومیوپیتھک طریقه علاج کې ډېر بهترین علاج دی د دې دویانو په ذریعه سره. خو عموما که تاسو زموږ ویډیوګانې وګورئ په سوشل میډیا باندې، نو په هر ویډیو کې موږ د میډیسن ذکر کړی چې دا تاسو واخلئ، تاسو دا مسله به ټیک شي او ماشاءالله ډېرو مریضانو ته فایده هم وشوه. خو آی بی ایس یا اریټیبل باول سنډروم مریضانو ته زه کله هم دا نه ریکمنډ کوم چې تاسو په خپله د ځان علاج وکړئ، ولې چې دا آی بی ایس بیماری خو په دې کې د تاسو ته 15-20 قسم سمپټم کېدلی شي. لکه تاسو ته د ویډیو په سټارټ کې ما وویل، نو شارټ کټ دا چې که تاسو ته آی بی ایس پرابلم وي، کوشش وکړئ چې کوم تاسو سره نږدې کم هومیوپیتھک ډاکټر وي، د هغوی نه علاج وکړئ. که بیا تاسو سره نږدې کم ښه مطلب مستند ډاکټر اویلیبل نه وي، نو د آی بی ایس یا د اریټیبل باول سنډروم چې کوم بیماری ده، د دې علاج حوالې سره تاسو زموږ خدمات هم اخیستی شئ. په دې آی ډي کې بایو کې زموږ واتساپ نمبر، کانټیکټ نمبر، ایډریس وغیرہ هر څه موجود دي. د علاج معالجې حوالې سره تاسو موږ سره هم کانټیکټ کولی شئ. السلام علیکم.